اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. پرونی سبق کی چاہتے سے مشکل شتے مخرج صفت نمبر 14 لین او په کومو حرفونو کې چې دا صفت عموم دی شي هغه ته حروف لین وایي او مطلب د دې صفت دا دی چې دا د مخرج نه په داسې نرمۍ سره ادا کول شي چې کچری څوک په دې باندې مد کول غواړي نو کول شي او داسې حرفونه دوه دي واو ساکن او یا ساکن کله چې د دوی نه مخکې ولا حرف باندې فتحه یعنی زور وي لکه خوف او صیف. حروف لین حروف مده او حروف لین. حروف مده به اوږد ویل شي ٹھیک شو. په حروف مده کې چې کله دی پسې حمزه یا سکون راشي نو بهتره ده چې دا په دغه طول سره وویل شي په مد سره وویل شي لکه انبیاء هؤلاء ٹھیک شو. د دین علاوه حروف لین کوم دي حروف لین سودی واوی لین یا لین. ها د لین څه تعریف ته لین څه ته وایي واوی لین یا لین ها او بل چې دا څه نه مخکې زبر راشي د څه ساکن وي پوره ووایه که نه ها یا ساکن وي مخکې تینا زبر راشي واو ساکن وي مخکې تینا زبر راشي هغې ته واویلین او یایلین ویلی شي. ها په مده کې مد چې کله ساکن او حمزه ورپسې راشي دا بهتر دی چې وکړی شي بهتر نه بلکې ضروری دی صحیح ده. او حروف لین په دې کې قصر مختصر والی دا ضروری دی صحیح ده. او بیا خاص کر د مد په مقابله کې دا ډیر کمزوري دی لکه څنګه د همس او دغه خبره کړې هم کنه بلې کوم صفتو نه کوم یو پکې مضبوط ته او کوم یو کم کاف او تا کې نه شدت پکې قوي دی او بل همس پکې ضعیف دی. نو د شدت د قوي په وجه باندې به خو आवाज پکې ودرېږي خو همس چې پکې معمولی شان دی هغې په وجه به معمولی شان आवाज کولاو شي معمولی شان زیات نه اک ات داسې پوه شئ. نو دغه شانتي په مده کې او بیا چې هغې پسې ساکن یا حمزه راشي دې کې به आवाज اوږدېږي او دا لازمي دی صحیح شو یعنی بیا حرف ختمیږي. په لین کې قصر دی مختصر والی دی لکه ته اوس تلاوت کې د خوف او د صیف نو بهتره دا چې دا ووایي خوف داسې خوف دوره او د دې په مقابله کې چې حروف مده واخلي نو مؤمنون هغه لږ اوږد ویلی شي نو هغه بهتر ده. خو په دې کې یو خبره به یاد ساتئ چې تلاوت تی په کم مد سره شروع که هغه یو الف دی که دو الف دي که درې الف دي په هغې کې به په یو مجلس کې چې ناست دي نو هغه ټول تلاوت به په هغه مد سره بیا کوي دا بني الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحیم داسې نه، دا غلطي ده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیا هر آیت با په یو نهج باندې په یو طریقه باندې ودرې. دا سوره سره خبره ٹھیک شو، دا به خیال ساتي. او دغه شانتي چې کوم حروف مده حمزه ورپسې ده نو هغې کې به هم دغه شانتي کولی شي. هؤلاء ښه مد بیا تاسو ته ما په دوه قسمه ویلې دي که نه، خبره مخکې را روانه ده خو لین او په دغه مده کې راغلی نو دغه به بیا شي. ده حروف لین او په کومو حرفونو کې چې دا صفت وموندی شي هغې ته حروف لین وایي. او مطلب د دې لین ادا کېږي د کوم ځای نه وي؟ جوف دهن. کوم ځای نه ادا کېږي؟ جوف دهن. ښه دا خو اوس تپوسونه کېږي. ښه اوس خو بس دی که نه، اوس خو نیم قاریان شوي. او مطلب د دې صفت دا دی چې دا د مخرج نه په داسې نرمۍ سره ادا کولی شي چې که چېرې څوک په دې باندې مد کول غواړي نو کولی شي، که مد کول غواړي نو کولی شي. خوف اوږدولی شي، خو بهتر دا دی چې لنډ وویلی شي. او داسې حرفونه دوه دي، واو ساکن او یا ساکنه. کله چې دوی نه مخکې والا حرف باندې فتحه، یعنی فتحه څه ته وایي؟ فتحه څه ته وایي؟ زور ته وایي. ضمه ده بله، ضمه څه ته وایي؟ پیښ ته وایي. ټیک شو. او بل ښه ساکن دی، ساکن او کسر هیر شو رانه. ښه واو ساکن او یا ساکن کله چې د دوی نه مخکې والا حرف کسر، فتحه، ضمه او کسر. کسر دغه ته ویل شي، زیر ته مکسوره ورته ویل شي. کله چې دوی نه مخکې والا حرف باندې فتحه یعنی زور وي، لکه خوف او صیف. خو دا هم په هغه وخت کې چې کله د آخر کې ساکن کېږي. ګورئ کله چې آخر کې ساکن کېږي، که تو خوفن فن وای نو بیا به دا نه اوږدی، بیا خو عام چې څنګه حروف ادا کېږي داسې به ادا کېږي. لکه څنګه حروف مده پسې هم که ساکن نه وي نو دا به یو واو به ادا کېږي. لکه غیر المغضوب علیهم، بیا به ذوب علیهم به نشي ویل کېدی. مؤمنون الذین، چې مؤمنون الذین وای نو بیا به مؤمنون الذین دا به غلط شي. بیا ګورئ چې کله دې پسې سکون راځي یا وقف په دې باندې کې، وقف هم مخکې را روان دی. او زمون خلک اکثر په وقف کې ډېرې غلطۍ کوي چې معنی بالکل بدله شي. نو چې کله دا اخر کې ساکن کې وقف وکې چې ودرېږي پې، وقف مطلب ودرېدل دي. چې کله په دې حروف باندې ودرېږي نو بیا به دې کې مد کولی شي. خوف، صیف، اله به مد کولی شي. که چېرې دغه نه وي بیا په دې باندې مد نشي کولی. انحراف او په کومو حرفونو کې چې دا صفت وموندی شي هغې ته منحرفه وایي. او هغه دوه حرفونه دي، لام او را. لام او را دا یو بل طرف ته مایل دي. او بعضې وخت کې داسې هم وشي چې لام د را آواز ورکوي او را د لام آواز ورکوي. خو دې کې به ډېر زیات احتیاط کوئ چې انحراف پکې را نشي، چې لام په ځای را ادا نشي او د را په ځای لام ادا نشي. او تاسو به دا چاړهګان به اکثر لیدلی وي که نه، هغوی اکثر د لام او د را فرق نشي کولی. نو تاسو به هم ځانه چاړهګان نه جوړوئ. د لام او د را. او مطلب د دې صفت دا دی چې د دوی د ادا په وخت کې په لام کې خو د ژبې غاړې طرف ته او په را کې څه د ژبې شا طرف ته
او څه د لام موقع طرف ته میلان موندې شي د لام د موقع طرف ته دا وایي چې د لام په شانتي ادا شمه خدا به کوی نه پکې خیال به ساتئ ښه تقریر صفت پنځلسم او دا صفت صرف پر را کې موندې شي تقریر صرف پر را کې موندې شي او مطلب د دې دا دی چې چونکې د دې د ادا کولو په وخت کې په ژبه کې یو رعشه یعنی رپیدل کیږي رپیدل دې دپاره دغه وخت په آواز کې د تکرار مشابهت کیږي او دا مطلب نه دی چې په دې کې دې تکرار ظاهر کړی شي بلکې د دې نه بچ کېدل پکار دي د دې نه بچ کېدل پکار دي الرحمن چې داسې ویل شي الرحمن ویل شي نو داسې دي دې ته تقریر ویل شي دا ژبه بار بار داسې کېږي که نه دې ته تقریر ویل شي د دې نه به ځان بچ کوئ ښه ځکه چې څو ځله مخرج موږ څه ویلی دی د ژبې منځ د لاندې تالو سره د ژبې منځ چې بره د ثنایا رباعي انیاب جړو سره ولګي تالو طرف ته مایله نو دې نه را ادا کېږي که نه خو دې کې صرف خبره دا ده چې دې کې پشت لاندې یو ټکر اخوري داسې کېږي بیا به راوچتېږي نو چې دا څو ځله دا د ژبې دا شا چې دا څو ځله لاندې ټکر اخوري دې نه به او بره خیري نو دا به یو را ادا کوي چې تا څو ځله داسې وکړو دور راګانې پیدا شوې چې ژبه داسې کېږي دور راګانې پیدا کېږي نو هلته خو را یو ده یا دوه دي څو دي یو ده یا دوه دي یو څنګه ده چې را ساکنه راله دوه څنګه دي چې کله پیشاد راغی نو بیا دوه شوي تشدید مشدد شوه نو بیا دوه شوي نو یو به ادا کېږي یا به دوه ادا کېږي او چې ته ورته بس دغه خبره دغه ورته ونیسه رپټ که نه پوه شوې نو دا غلط شو بیا ښه نو دې نه به ځان ساتئ او دا مطلب نه دی چې په دې کې دې تکرار ظاهر کړی شي بلکې د دې نه بچ کېدل پکار دي اگر چې په دې باندې شد هم وي شد مطلب چې کله دوه راشي که دوه راګانې وي نو بیا هم دا به تکرار به پکې نه کېږي ولې چې دا بیا هم یو حرف ګڼلی شي ګڼ حروف خو نه دي تفشي او دا صفت صرف د شین دی مطلب د دې دا دی چې د دې په ادا کې اواز په خوله کې خور شي شین اش اواز په ټولو خوله کې خور شي تفشي دا صرف په شین کې دی ښه استطالت د طول نه وتېری لویوالی لکه څنګه د مد طول او دا صفت صرف د ضاد دی مطلب د دې دا دی چې د په ادا کې د مخرج د شورونه تر آخره پورې یعنی د حافظ زبان د شورونه د حافظ زبان آخره پورې آواز کې اوږدوالی وي تاسو ما وی استطالت د ضاد خصوصي صفت دی او په دې وجه دا د ضا نه جدا کیږي اواز د ضا نه جدا کیږي دې مطلب دا دی چې کله د ادا کې دې کې به اشاره ګلو تکي دې کې به اواز چې کله مخرج ته ورسي جبه مخرج ته ورسیدا لږ به ایثار شي پکې بیا به ادا کې که چېرې دا ایثار دل پکې نه وي که نه ایثار دل پکې نه وي دا ضاد د مخرج دې ختمیږي بیا لکه بعضې خلک وایي ولضالین نو دا غلط دی ایثارېږي به پکې او چې دې کې څومره ایثار شي که نه دومره به ستا دا مخرج برابر ادا کېږي نو دې کې به کوشش کوئ دې نه به ځان تختوئ نه دې نه به تیښته نه کوئ دې کې به لغو ته ایثارېږي چې لغو ته ایثار شوي او اواز مخرج هم برابر کړو اواز به دې برابر شي که مخرج نه برابرې دا استطالت پکې نه راولي استطالت یې تلرې کړو حرف یې ختم کړو بس ورسېدې مطلب باندې نو استطالت به دې کې لازم کوئ ښه او دې استطالت په وخت کې بس ستاسو مخرج ژبه برابروئ ورسېدې که نه یعنی څومره چې د ده مخرج اوږد دی نو پوره مخرج کې اواز جاری اوسېدو سره اواز هم اوږد شي
نو څنګه به ادا کړي؟ ولا الضالین ولا الضالین ایساری گئی به ولا الضالین ورسید ایساری گئی پکې ښه ٹھیک شو کنه جو سوره دی کې ایثار شوي دوره به مخرج برابر ادا شي. فائدہ اولنۍ کچری چاته شوبه وي چې دا اوه صفتونه کوم چې آخرني دي په کومو حرفونو کې دي کې چې دا صفات نه وي نو په هغې کې به د دوی ضد ضرور وي. دا اوس صفات متضاده او د غیر متضاده فرق درته ښیي. یو سوال کېږي که نه هلکه کوم حروفو کې مثال په طور باندې استطالت دی استطالت په دا یو ذات کې دی نو په دې نورو کې استطالت نشته دی په نورو کې استطالت نشته دی نو په دې ته وایي چې دې کې استطالت نشته دی نو په یو کې شته په نورو کې نشته بس دا خو یو بل سره په ضد کې رالل صحیح ده که نه نو د دې جواب درته درکوي. مثلا په ضاد کې استطالت دی نو په باقي ټولو حرفونو کې به عدم استطالت وي څه به وي؟ عدم استطالت به وي لکه استطالت به پکې نه وي. نو کاکا دوره چې سوالونه جوابونه کوي که نه نو نوم یې راته مو وښایه که نه ډېر مخکې کېږي که نه وایي زه ښه نوم به ورله څه ورکوو نو بیا کاکا غلی شو. مثلا په ضاد کې استطالت دی نو په باقي ټولو حرفونو کې به عدم استطالت وي نو دا دواړه ضدونه په یو ځای شو نو هم ټولو حرفونو ته شاملیږي نو استطالت او عدم استطالت دا هم یو بل ضد شو که نه. کاکا ګوره ستاسو نه خو خوا سوال یې خو که که نه تاسو خو سوال هم نه کوئ او ماشاءالله د خور وخت د خوب نیت تړلی ښه نو دا دواړه ضدونه یو ځای شو نو هم ټولو حرفونو ته شاملیږي. بیا په صفات متضاده او غیر متضاده کې څه فرق پاتې شو نو دا دې ولې دا څو حروف صفات چې دا دې ولې ځان غیر متضاده کړل ټیک شو. جواب دا دی جواب د دې دا دی چې دا خو صحیح ده لیکن په متضاده کې د هر صفت د ضد څه نوم هم وو. صفات متضاده او غیر متضاده صفات متضاده کې د هر صفت ضد نوم وو که نه لکه موږ حمز د دې ضد سره څه دی؟ جهر دی. نو جهر مطلب د هغې صفاتو مطابق دی. جهر مطلب سختوالی ټیک شو که نه او ظاهروالی نو دغه جماو نو دغه ټول په دې صفت په دې حروفو باندې صادق راغلی دي. چې کوم د صفت نوم دی نو هغه صفت نوم په هغه حروفو باندې صادق راځي. لکه تاسو ته ما مثال درکړه که نه یو سړي ته وایي چې خره وایي خو به نه کوي ښه خو هسې وامه خره دا په خبره نه پوهېږي وایي نو د خر په خبره پوهېدل مطلب چې ده کې دا خصوصیت نشته چې دی د خپل ذهن نه یو کار وکړي یا یو سبق دته ویل شوی هغه زود کړي هغه برابر کړي نو خلک ورته داسې ووایي چې لکه ته خو بلکل د هغې په شانتې یې چې په څه پوهېږي نه حالانکې ګوره هغه هم د دې برته بیا یو کیسه وکوم ټیک شو که نه دا کیسه به بیا ماته یادوي دا کیسه یې برته زه کوم اوس خو ناوخته دی ښه خر د ټول نه زیات کار کوي ګورئ ټیک شو که نه خو عجز خو یې دی چاته څه وایي نه نو په دې وجه ټول یې ټکوي او نوم ورته هم غلط دا کوي. د دې په مقابله کې زمری واخله زمری چې تعالی بار راوړی دی نه چاته څوک ژوندي پاتې شوي دي نه نو دی زورور دی نو چا زور دی نه کور دی وایي نو پوه شو که نو ګوره دا خر دا لفظ چې دی عام دغه کې مشهور دی
خو ګرده د عجزوالي په وجه باندې که ټکې که بار پې راړي که هر ګاډي پې چلې که هر څه پې کې کار درله کوي انکار درته نه کوي نو خلک وایي بس راشه وي نورې کار پې واچوه نو څوک نه څوک پې یوې هم وکړي غریب غږ نه کوي زمري ته څوک مخامخ شي زمري نه موږ ته څه فایده شته نه بیا هم خلک وایي هلکه وایي زمری یم زمری نه زورور یې پوه شو که نه چا زور نو هغه کوري نو دغه بس دنیا نظام دی ښه جواب د دې دا دی چې دا خو صحیح ده لیکن په متضاده کې د هر صفت د ضد نه څه نوم هم وي او په دغه دواړو نومونو کې په هر حرف باندې یو نه یو صفت صادق راتلو او چونکې دلته د ضد نوم نشته دی کاکا سوال خو کې خو نوم راته هم وښایه که نه ټیک شو که نه نو د دې دپاره نوم نشته دی نوم نشته دی د پاره د دغې فرضي ضد د صادق راتللو اعتبار ونه کړی شو چې ضد نوم نشته دی چې داسې یو نوم چې هغه په ټولو حروفو باندې صادق راشي ټیک شو نو داسې یو صفت نوم نشته چې نوم نشته نو بس نوم ورته نه دی ورکړی شوی صحیح ده که نه په دواړو قسمونو صفتونو کې دا فرق شو پوه شئ تاسو په خبره باندې یو صفات متضاده د هغې ضد شته دی او د ضد نوم دی چې د ضد نوم دی او نوم هم داسې دی چې باقي ټولو حروفو باندې صادق راځي فټ پې راځي او په غیر متضاده کې په ټولو حروف دا خو یو یا دوه حروفو باندې دا یو دغه لکه تقریر په یو کې دی استطاعت په یو کې دی دغه شانتي تفشي په یو کې دی لین په دو کې دی او باقي دی نه شپږ ویشت اته ویشت حروف چې کوم دي نو داسې یو دا نوم نشته دی چې هغه په دې ټولو حروفو باندې او صفت سره صادق راشي برابر راشي نو په دې وجه هغې ته نوم نه دی ورکړی شوی بس هغې غیر متضاده کې واچول پوه شئ په خبره باندې څه سوال شته سورة البقره رکوع 11 آیت نمبر 96 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه تكرير بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن تفشي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ورسلي بخبره كم ذاك من دغوكو صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.